بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یو څو مرګرو مونږ ته ویلیو چې تاسو په پریفارمس سنډروم باندې لږې خبرې وکړئ. پریفارمس سنډروم چې دی دا څه څیز دی؟ دا د خپې درد دی په دې کې، او دا سمپل بس څنګه چې شیاټیکا درد دی د خپه باندې، دا هماغه شان درد وي، خو لکه د دې وجه مختلف وي. د شیاټیکا چې دی نو د هغې وجه چې دا هغه د شیاټیک نرو یا د هغه رګ د روټ نه ده، د هغې د جړې نه ده، په هغې باندې د ډسک چې دی نو هغه پریشر اچوي، نو د هغې د وجې ده. او چې کوم پریفارمس سنډروم دی دا چې شیاټیک نرو په دې منځ کې پیدا پریفارمس مسل پریشر واچي، نو د دې د وجې هغه درد دي. علامات د دې تقریبا هغه شاني چې لکه خپه پکې لږه اوده اوده کېږي، څوک وایي زما خپه لږه میږي میږي کېږي، ټولې خپې ته هم درد راځي، د دې ټوټي نه درد شروع شي او لاندې راځي، بعض اوقات صرف ټوټي کې. د دې چې مریض چیک اپ وشي ایگزامینیشن کې، نو هغې کې بیا پته لګېدی شي. خو دې کې اکثر مریض وایي چې زه په کورسۍ ناست یم او زما دا خپه چې ده چې دا زه کراس کړم په بله خپه باندې راواړم، نو په دې کې ماته درد کېږي. نور په دې کې لکه هغه خپل ایگزامینیشن دی په هغې باندې پته لګېدی شي. هغې کې یو دوه قسمه ټسټونه دي چې هغه مریض باندې مونږ کوو، یو د فیډس ټیسټ وایي، یو د لیسین مینیور وایي. هغې کې یو خپه یو خاص پوزیشن ته بوتلی شي، مریض ملاستي، نو که هغې کې ورته درد کېږي نو هغې نه اندازه ولګي چې دا هم پریفارمس سنډروم دی. داسې خاص ایکس رے وغیره یا ایم آر آی کې د دې اندازه نه لګي، خو به هر حال د داسې درد لپاره اکثر ایم آر آی وشي. یو څیز دی کې کنفیوزینګ وي چې اکثر د ډسک مسله مې داسې مریض ته، خو د هغه چې کومه وجه ده نو هغه د ډسک نی، هغه د دې پریفارمس مسل د وجې. خو په دې کې علامات چونکې شیاټیکا په شاني، نو دغه لږ رول آوټ کول غواړي، لږ چې ډاکټر یې پراپر په دې باندې ورک اپ وکړي چې دا دغه خو نه دی شیاټیکا ده او که نه پراپر دغه د پریفارمس سنډروم دی. د دې علاج چې دی په هغې کې مونږ د درد کمولو دوايانې او کم چې څه ایکسرسایزز دي هغه به پکې ورته وایو مریض ته، هغې سره هغه ډېر زیات فرق راځي. خو هغه د مریض چیک اپ نه بعد سړی ویلی شي چې درته کم ایکسرسایز بهتر دی. داسې په دې کې میکنزي ایکسرسایزز دي، هغه هم ورته کافي پیدا کوي، او نور هم داسې یو څو ایکسرسایزز دي. د پړسوب کمولو انټي انفلیمیټري دوايانې چې دي هغه هم پکې ښه کافي. خو مریض ته زیات پکار دا ده چې په کم پوزیشن کې هغه ته درد کېږي چې هغه خپل خپه یا خپل دغه سیټینګ پوزیشن چې هغه شان هغه پوزیشن کې هغه لږ ایوایډ کوي. نو دا یو څو خبرې وې د پریفارمس سنډروم په باره کې. امید دی تاسو پرې پوه شوي یې. د اورېدو ډېره شکریه.